د صلاه تسبیح مز طریقه څنګه ده؟ اکثر ملګری رمضان المبارک کې ډیر زیات کوي، نو هر ملګری ته ویم دا صرف رمضان پورې خاص نه ده، هر ټیم چې کوم دی کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ ته دغه مونځ ښیي او ډیر ناشنا مونځ دی. نبی علیہ السلام ورته وایي تره داسې مونځ یا داسې تحفه نه در کومه چې الله رب العزت تعالی ټول ګناهونه لس قسمه ګناهونه معاف کړي. نو تره ورته وایي ولې نه د الله رسوله؟ نبی علیہ السلام ویل داسې عمل که دې وکړو الله رب العزت به ستا لس قسمه ګناهونه معاف کړي. او ای تره که وستې کېږي روزانه یې کوه، که روزانه نه شي کولی هفته کې کوه، که هفته کې نه شي کولی میاشت کې کوه، که میاشت کې هم نه شي کولی تره کال کې خو یو پیره وکړه که نه، او که دا هم نه شي کولی په عمر کې یو پیره وکړه. نبی علیہ السلام وایي لس قسمه ګناهونه معاف کېږي، پټ، ښکاره او عمدن او سهون. نبی علیہ السلام لس قسمه ګناهونه هغه چې کوم دی ذکر کړل چې دغه لس قسمه ګناهونه الله رب العزت انسان له څه کوي؟ معاف کوي. نو اسانه طریقه ده، اول به نیت وتړي د څلور رکعاتو مونځ، چې څلور رکعاته مونځ کوم د صلاه تسبیح په دې حاضر وخت خاص الله تعالی را مخ په د کعبې فلور شریفک الله اکبر. عام نفل دی لکه څرنګه چې مونږ مونځ یا عام روزو کې کوو نو دغه شانتي به نیتو کې، خو نفل به هغه ټیم کې کم ټیم کې چې نفل کېږي. اوس یو سړی سهار اذان وشي او د دغه ټیم نفل تو دا ټیم خو نه کېږي، یا د مازدیګر مونځ وکړي د هغې نه پس نفل تو درېږي دا ټیم خو نفل نه کېږي، یا د ماښام اذان وشي دغه ټیم چې کوم دی وایي نه زه نفل کوم، نو دغه ټیم خو بعضې علما وایي کېږي بعضې وایي نه کېږي، خو دغه ټیم خو نه کېږي. نو داسې ټیم کې کول او بهتر دغه دی سړی نفل داسې کې وکړي ځان له وکړي کور کې وکړي. نفل او سنت باره کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې تاسو نفل او سنت خپل کور کې کوئ. نو نیت به وتړئ د صلاه تسبیح مونځ، هغې نه پس به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک دغلته به ودرېږي، دغلته به دغه کلمه ووایي، درېیمه کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اکبر پورې به دغلته ووایي. 15 پیري به په ولاړه باندې سو کې دا درېیمه کلمه ووایي. د هغې نه پس چې 15 پیري دي ویلي بیا به اعوذ بالله ووایي، بسم الله الرحمن الرحیم به وي، الحمد لله رب العالمین به وي، او الحمد سره سره به صورت هم وي. چې صورت دی ویل مثال طور باندې تا قل والله احد صورت چارو کو صحیح شو جی، کفوا احد رکوع له بنځي دغه تبه بیا وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، خو تبه دغه ځي پورې وي. حدیثو کې دلته راغلي. د هغې نه پس به رکوع له لاړ شي، رکوع کې به تسبیحات وي. ګوره محترمو که رکوع له څوک لاړل که پیله دا تسبیحات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، او که سبحان رب العظیم وایي دواړه جایز دي. که سبحان رب العظیم اول وایي او که دا درېیمه کلمه وایي دواړه جایز دي. 3 پیرې ووایه، د هغې نه پس 10 پیرې ووایه صحیح شو جي. بیا به ودرېږي رکوع نه نیغ ودرېږي صحیح شو جي. قیام به وکړي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كذا درجك خذوا كذا ربنا لك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لس پیری به دغلته وي صحیح شو جي. بیا به لاړ شي سجدې له، سجدې کې به 3 پیره سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، لس پیری به سجده کې وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به راپاسي، چې راپاسي دي لس پیری بدلته وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به سجدې لاړ شي، لس پیری بیا وي، نو دا به شي 75 پیری. یو رکعت کې 15 یا پیری دا تسبیحات برابرول. نو په څلور رکعاتو کې 300 بار، خو د 300 بار بعض ملګري وي نو خو د 300 نه زیات ول نه 300 پیری برابرې. ښه سوچ کوئ سوچ. دا بعضې کسان په موږ کې تسبیح راولي یا اوس دغه راوتي د بټن هغه راولي، نو دا به نه کوئ، په ګوتو به شمارئ. اوس دا په دې ځي لاس د کې اوس دې له زور ورکوه، بیا د دې له زور ورکوه، دې له زور ورکوه، داسې تسبیح مسبیح سره ماله بیا مونځ هم چې کوم دی زم فاسد نه شي یا چې کوم دی مکروهوالی پکې را نه شي. تاسو به دومره لوی قرباني کوئ ځکه دا مونځ کم از کم نیمه ګنټه کې کېږي. نو یو رکعت کې 75 پیری، څلور رکعتونو کې 300 پیری. نو د هر ملګري ته یم چې دا عمل وکړئ. په رمضان کې خو روزانه کوئ، روزانه، ځکه رمضان کې نفل په فرض دي، فرض په اویا دي، نو ډېر زیات ثوابونه دي. کوشش وکړئ انشاءالله چې روزانه یې کوئ، او څومره ملګري چې هم دا سوره تسبیح مونځ کوي
نو ځان ته پکې دعاګانې کوئ، ما ته پکې دعاګانې کوئ. انشاءالله زه به تاسو دعا کوم. الله رب العزت دې تاسو ټول خوشحاله باز ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.